حضرت سلیمان علیہ السلام مبارک دا ځینې خبرې کرامت وی دیتا چې دې کې به عقل هنګېږي ښه دا یاد ساتئ یو کرامت دی یو معجزه ده معجزه دا د پیغمبر شان دی خلق عادت کار چې ورته وایي چې عام عادت کې هغه پاسبل ممکن نه او کرامت دا د اولیاء شان دی چې په عام کار په عام طریقو د عام انسانانو نه هغه پاسبل نه ممکن نه نو حضرت سلیمان علیہ السلام مبارک اوږده واقعه ده زه هغې ته نظم ما سره ټیم هم کم دی خو دومره کم از کم ویرو چې الحمدلله زمونږ استاسو د اهل سنت والجماعت عقیده دا د قرآن نه ثابته دا د احادیثو د رسول الله مبارک نه ثابته دا د صحابه کرامو د زندګو نه ثابته دا د تابعینو د تبع تابعینو د ائمه مجتهدینو محدثینو محققینو د هغوی د افعالو اقوالو نه ثابته الحمدلله سلیمان علیہ السلام د بلقیس مولا چرچک ورته ټوله واقع نه و اوبو ته ضرورت شو غیر حاضر و هغې بیا راوغوښتو چېرته تللی وي هغوی ورته وفرمایل چې دغه شان یو بادشاهي ده یو زنانه ده او هغه مشرکه ده او داسې کوي هغسې کوي سلیمان علیه السلام ورته خط ولیکه چې ته مسلمانه شه کینې موږ به په تا حمله وکړو دا زر مې درته ووي خیر هغې د دغې بلقیس بادشاهانه چې وه کومه چې د دې مملکت و بادشاهي وه د دې یو تخت و 40 گز دا پلنو دا دنګو او 60 یا 80 گز دا پلنو اوږدوالی و د دې او دا په 9 کمرو کې بند و په 9 کمرو کې دنه دا تخت جوړ کړی او دا شاهي تخت و په دې باندې هر قسم سهولتونه په دې باندې موجود دا خبرم د مولا چرچک سلیمان علیه السلام ته کړې وه سورت نمل 19 سپاره ده سورت نمل 19 سپاره ده دا تخت به سلیمان علیه السلام هغه چې کله خط ورسېده هغې جواب ورکړه چې زه درځم زه به ملاقات وکړم زه به ووینم هغې د خپل کسانو سره وزیرانو سره خپل کوم چې د هغې مشاورت مشورې کوله هغې ورته اجازت ورکړو چې لاړه شي چې دې کله را روان شو سلیمان علیه السلام په تخت شاهي ناستی دی په خپل تخت باندې تشریف فرمانې او ارشاد یې وفرمایه چې دا د بلقیس تخت به راله څوک راوړي او دا هم یاد وساتئ څومره لري یو میاشت مزل باندې لري دا برانا څوک راوړي قال عفریت من الجن په دې تخت شاهي یو پیری ناستی دی ورته وایي قربان زه دی راوړم څومره ټیم کې قبل ان تقوم من مقامک سار چې تاسو اجلاس شروع کوئ ستاسو د پاسېدو ماسپښین بریک کېږي که نه لمونځ ته ماسپښینه پورې چې تاسو پاسئ په دې دورانیه کې 3-4 ګنټې کې به ما حاضر کړئ میاشت مزل دی ورته او پیری عفریت ورته وایي وایي په 3 ګنټو کې به تخت د بلقیس ستا په خوا کې سلیمان علیہ السلام ورته سر وخوځونه دا ټیم ډېره دی په دې تخت شاهي د سلیمان علیه السلام اسب بن برخیا تفاسیر راغستی دی دانو دا یو د سلیمان علیه السلام امتی دی تقوادار دی پرهیزګار دی ورته وایي قربان زه به یې راوړم ته به څومره ټیم کې راوړي ګورئ ښه سلیمان علیه السلام مبارک پیغمبر دی کنه او دا څوک اسد بن برخیه څه دی امتی دی کنه شاګرد دی ورته وایي قربان چې تاسو سترګې پټوئ او بیایي غړوئ د بلقیس تخت به مو مخې ته پروت وي بس سمپل از دیټ دی مبارکو دلته کې یو پوینټ ته سوچ وکړئ چې دا د سلیمان علیه السلام د امتی طاقت دی نو بیا به د سلیمان علیه السلام څومره طاقت وي او بیا دلته کې یو بله خبره واورئ چې دا د سلیمان علیه السلام
ورکړي او بیا راشه چې د سید الانبیاء د محمد رسول الله څنګه طاقت او قوت یې خبر ویږي کنه د امام د انبیاء د محمد رسول الله لما الله به څنګه طاقت ورکړي او چې څنګه سترګې پټې کړې د بلقیس تخت په هغه مخ ته پروت